موږ ځان په بوسو کې پټي وبوي دا الله غفور رحیم دی نو الله خو رزاق هم دی ته بیا دکان ته ولې ځې ته بیا نوکرۍ له ولې ځې ښکلی ځان له په کټ کې کښېنه او په اوړي ځان ته اے سي لګوه په ژمي ځان ته هیټر لګوه او خدای رزاق دی مړه رزق به راکوي او بچو ته یو کس مه وځئ وایي نه وروره الله رزاق دی خو لاس پې به پسې وهې نو خدای غفور رحیم دی خو لاس پې به پسې وهې حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړي ګناه کو او دو وی چې الله غفور رحیم دی وی رب العالمین وایي چې زما دې بنده په ما پورې پشاړې وکړي او زه به دله د خپل شان مناسب سزا ورکوم بلا تشبیه مثال داسې دی چې یو سړی بل ته وایي ته ډېر ښه سړی او بیا ورته کنځل وکړي هغه څونه خفه چې زما دا ښه سړیتوب دې دپاره دی چې ته به راته بدې ردې وې محمود الحسن شیخ الهند رحمه الله وایي جنت یا په کرسۍ کې دی زمونږ کرسو والا خلک چې څومره دي وایي زه خو ترې نه علم خو مالی راوړي ستا بل رور چې نوکر نه دی هغه افسر نه دی هغه 17 18 19 نه دی هغه د څوک د کلي په سړه ډوډۍ کې یاد کړي که نه تا له ولې راوړي ستا په سر کې کومه جنډه ولاړه ده او یا ته دې ریټایر شي او د ریټایرمنټ نه وروسته تا ته بیا ستا ګاونډي په تا سلام واچوي بیا په معاشره کې بل څه حیثیت نه سیوا د دې نه چې پرونی اخبار ګوري که ستا خپل حیثیت وی خو په کار تا ته نه نوم بیا دا ویلی وی که نه نه وی زمونږ خلک افسوس دا دی چې په حال د نوکرۍ کې چې څه یې په زړه راځي هغه وکړي او چې کله ریټایر شي سپینه ټوپۍ په سر کړي رومال په اوږه کې او تسبیح والي مرکز ته ځي مرکز ته نه که کعبې د رب ته لاړ شي په رب قسم که الله دې معاف کړي چې یوه روپۍ خیانت دې کړی دلته دم او قدم دواړه په حساب دي نن یې پرېښودي دي حافظه هر څوک خپل اختیار ته سبا به ساز ادا دوي بندي به چور پاتې شي دویم محمود الحسن رحمه الله وی جنت په دکان کې دی کم دکاندار چې په دکان کې د خدای حکم ژوندی که دا دکان د جنت دی دی چې سهار جرنده کولاوی دی د رسول علیه صلات وسلام په دعاګانو رنګ بنګ را روان دی او دی چې ماښام دروازه بنده کړي او خپلو بچو له یې په جب کې له 100 روپۍ اخیستې دي کور ته یې له 100 روپۍ ویوړې خو سره یې خپلې ټولې کډې له جنت ویوړ ځان له جنت ویوړ د الله رضا یې ویوړه د آقا انعامدار دعا یې ویوړه د آقا انعامدار شفاعت یې ویوړ رسول علیه السلام 15 کسانو ته دعا کړې ده په هغې کې یو هغه تاجر دی چې دی په تجارت کې د خدای احکامات ژوندي کوي